ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ او ستاسو په ذهن کې همیشه یو سوال راپورته کېږي چې یاره دا طالبان چې کوم دي دا اسلام آباد ته ولې نه ځي، لاهور ته ولې نه ځي، چې دلته پښتونخوا ته راځي. نو ته ماته ووایه که نه چې دا به هلته په کوم ځای کې پټېږي، د چا سره پټېږي، دې له بل څوک ځای ورکوي؟ په اسلام آباد کې، په لاهور کې پنجابي سره چاله ځای ورکوي، په شړق یې لګوي، په تندر یې لګوي چې د ځان سره پرېږدي او هغې د روټۍ خوراک څښاک ورکوي او هغې له کورونو دیرې ورکوي. نو هغه هلته نه ځي. هغوی ته پته ده چې هلته زمونږ د پټېدو رو نشته. چېرته به پټېږو؟ د چا په کور کې پټېږو؟ په کوم ځای کې پټېږو؟ او بیا زمونږ پښتانه ماشاءالله په اسلام خو مین دي د خیر ته که نه، اسلام یې خو ډېر زیات خوښ دی که نه، د اسلام بره قرباني ورکوي. صحیح ده. نو هغو ته پته ده چې دا خلک په اسلام مین دي او بس دوی د مخکې د اسلام دو درې خبرې وکړه په دغه جذباتو کې راشي چې بس کمره هم درته پرېږدي، خوراک هم درته پرېږدي، زیان دله درکړي، امن هم دله درکړي، هر څه دله درکړي. او بیا چې کله اپریشن شروع شي بیا په کور موټر ګولۍ راولېږي، درز غوبل جوړي، نو بیا وایي امن نشته، بیا وایي امن نشته، او بیا وایي دا اسلام آباد ته نه ځي. نو که زما یې خبره واورئ، په اسلام آباد کې د پټېدو ځای نشته چې هلته هغه لاړ شي او دې ځای کې نه ځان هلته ورسوي او بس دا څه ګپ دی، دا څه اسان کار دی. هلته به څنګه ځي؟ او مونږ خلک مونږ خو له ماشاءالله دلته دیرې ورکو، ځګونه وله ورکو، کورونه وله ورکو، خوراکونه وله ورکوو، هر څه وله ورکوو. تاسو یو چل وکئ، تاسو ټول پښتانه تاسو له ورځ خوراک مه ورکوئ، یاره بس بهیل ته مه راځه، زموږ ستا ځای نشته، جومات زمونږ دی مه راځه، وځه. صحیح ده. دوی به چېرته راځي؟ چېرته به کښېني؟ مهرباني وکئ لږ دا کوپړې لږ راایښه کړئ، په دې ځای کې لږ څه عقل پیدا کړئ. د اوده زامنو په مخه به اوده یې، ته خو په دې نه کېږي که نه. بیا وایي اسلام آباد ته لا نړو، لاهور ته لا نړو، پلانکي ځای لا هلته ولې لاړ شي؟ مازغه خراب دی، هلته څنګه ځي؟ چا که پټېږي؟ پنجابي سره چله خوراک څښاک نه ورکوي، نه چله دیره ورکوي، نه چله حجره ورکوي، نه چله جومات ورکوي، سیده وباسي، وځه سپږنه. او مونږ خلک چې کوم یو بس مونږ خو ته به هر څه پروټوکول ورکو، هر څه وله ورکو. دا خو ماشاءالله په دې دیر کې څه ډیسیشن خلک دي چې هغوی غیرت وکړو، راووته، خپله علاقه یې کلیر کړه، صفا یې کړه. انشاءالله اوس هم په امن کې دي، آینده هم په امن کې، بیا هم په امن کې د خیره سره. نو مونږ او تاسو له پکار دي که د هر ځای خلک یو، خو چې بس مونږ به خپل امن په خپل لاسونو راولو. مونږ نو بل امن نه شي راوستی چې هغه مونږ له امن نه اولي. هغه چې راځي بیا درز غوبلي، بس هر څه یو شان میده کوي. مهرباني وکئ، لږ سوچ فکر وکئ، لږ په ځان کې عقل پیدا کړئ. ظالمانو دې صدۍ ته وګوره او ستاسو دې وخت ته وګوره او ستاسو جګړو غرمو ته وګوره او درز غوبل ته وګوره. نو مهرباني وکئ ټول متفق شئ چې چا ځایونه مه ورکوئ. هر کلي کې چې دي، په هر علاقه کې چې دي، پسې راوځئ ته یې وځئ، ته یې وځئ. بس مونږ ځای نشته، مونږ ښه اسلام پسند خلک یو، مونږ ښه په اسلام باندې مین خلک یو، مونږ ښه مسلمانان یو. مونږ ته پته چې اسلام به څنګه راځي، بس طریقې به راولي، هغه مونږ ته پته نه، هر څه مونږ ته پته شته. تاسو مونږ ته مه وایئ چې بس یاره بس مونږ راغلي مونږ فتحې کوو. که خامخا فتحې کوئ نو بس لاړ شئ، په اسرائیل کې بد حال شروع دی، په فلسطین کې غریبانو د خوراک څښاک نه میلاویږي، هلته لاړ شئ، هلته وجنګېږئ، انډیا ته لاړ شئ، بل ملک ته لاړ شئ، بل ملک ته لاړ شئ، په موږ بسې مه راځئ. نو مهرباني وکئ. بس دا ما د ګوډې خبرې وې، نو ځان سره پایله کې راولم.